یو زمونږ د علاقه کې خبره ده، یو کس راته خبره کوله، خو ما ته وایي چې تر کومه پورې ته ژوندی وې او زه ژوندی وم نو ما نوم به نه اخلې. مې ټیک ده ستا نوم به نه اخلم. اوس ډېر الله والا سړی دی، خبره زما ښه واورئ وروڼو. د کوډګرو نه دی الله موږ محفوظ کړي او الله دې زموږ کورونه د کوډو نه او د منترو نه دی الله خالي کړي. نن دا څونه بې برکتي، دا څونه خورجایي، دا څونه طرفګني هغه د کوډو او د منترو د وجې نه جوړه ده. هغه کس خبره کوله، ویل زه د خپلو ترونو زامنو سره وران شوم، زه بېوسه ومه، ناچاره ومه، کمزوری ومه، هغه طاقتور و، بریتونه به یې رانه نیول، نور وهلم به یې ټکولم به یې. وی چاته ما ویله چې زه څه چل وکړم، وی هغې ما ته ویل چې یو لاره شته، هغه د کوډ او د سحر او د منتر لاره ده، ته کوډګر شه، ته جادوګر شه، بس چې کومه دی ټوپک ته ضرورت نشته، تمانچې ته ضرورت نشته، او سړی به بوسه کاټی پروت وي. وی زه دونه تویش کې رالم صاحب الغرض مجنون، د غرض خاوند څه شی وروڼو تاسو ووایئ لیونی دی، بیا خپل ایمان ته هم نه ګوري، دی قرآن ته هم نه ګوري، دی طلاق ته هم نه ګوري. وی هغه سړي ویل، وی زه حیران شوم چې خدایه پاکه، وی ما ته وایي چې یو د جادو لاره شته چې ته جادوګر شه. وی مې د استاد به کوم ځای کې، وی ما ته 400 کې یو سړی وښودو. زه لاړم، هغه راته ویل چې اول به ماله 15,000 روپۍ راکړې. هغه وخت کې 15,000 روپۍ 15 لاکه وي. وی مې در به یې کړمه. نور ما ته ویل چې ګوره خپل دین به په هغه طاق کې کېدی نو هله به زما خواله راځي. څه شی کومه خبره وروڼو، خپل دین به په هغه طاق کې کېدی، دین به راته نه وی، قرآن به راته نه وی، نو زما خواله راځه. او که دا خبره وي نو شیخه ګوره سیده ځه. وی ما ورته ویل چې ما دین پرېښی دی، خو چې زه هغه څه یاد کړم چې دا خپل تره زامن پې سرنګون کړم. ما ته ویل ټیک ده. ما هغه سره زندگی شروع کړه. د 1000 رکعتونه ما باندې د جنابت په حالت کې نورخاته طرف ته را باندې وکړه. سو 1000 رکعت مونځ، او ویل نورخاته طرف ته به دا مونځ کې په جنابت کې د جنابت په حالت کې ما دا مونځونه وکړه، نورخاته طرف ته 1000. بیا د ګنده څیز چې نطفه ورته ویلی شي په هغې باندې به مې د الله نوم لیکه، دا به مې لیکه. دا یو بل کفر و. نور ګندګیري هغه الفاظ دي چې هغه الفاظ باندې اوس زه کافر کېږم، هغه الفاظ به نه وایم. خو به هر حال چې کله زه د ده په نظر کې کامل شوم نو ما ته ویل چې اوس یوه حربه پاتې ده. مې ویل څه؟ ما ته ویل چې زه به تا یو بیابان ته لیږم، او په دغه بیابان کې به تا باندې قسمه قسم حربې کېږي، خو ته به ځان ټینګې. که دې کې کامیاب شوې نو ته مکمل شوې، ته جادوګر شوې، ته استاد شوې. او یو بله خبره وکړم په دې منځ کې، ما ته ویې چې ته به یو مړی چې شوی د هغه مړي په خېټه باندې به ته وړه اغېږي. دا راته ډېره ګرانه وه، خو یو ځای کې مړی وشه او زه د شپې لاړم، یو سخترینه هدیره وه، او زه لاړم چې کوم دا نوی مړی شوی و چې کله کوز شوم، ما ده ته د بیټري وواله، په ده باندې دا ښایسته نری خوله راغلې وه، او دا غم مانه نه یریږي. ما د ده په دې مبارکه ګېډه باندې وړه اخکل شروع کړل. دا وړه مې اخکل دا قسم ختمه شوله. بیا یې ما ته ویل چې اخرنۍ حربه ده. ویې مې ویل څه؟ وی خوشي بیابان ته به ځې، او په دې خوشي بیابان کې به تا باندې قسمه قسم حالات راځي، خو ته به ځان ټینګې. ویې مې ویل ټیک ده. په دې کې یو کډه راغله، خوشي بیابان ته لاړم، کډه راغله، ای سره 15 بچې دي، یو ورسره خر دی، یو ورسره سپی دی، یو ښځه ده او یو سړی دی. کډه راغله، زه خوشحاله شوم چې ماشاءالله کډه راغله، دا خوشي بیابان و، زه خو سخت یېرېدم. په دې کې هغه سړی خپلې ښځې ته وایي چې وا ښځې، او ورته یې څه وی؟ وی زه خو د ولږې نه تباه شوم، څه شی کوي نو راکړه. نو هغې ورته وی چې دا سپی شتی نو، وی شي د سپي نه یو نوڼی وکړه.
بیا یې راته ویې چې وا ښځې تباه شومه بیا هغه ورته ویې چې څه شی راله راکه چې زه یې وخورم ویل دا خرش دی شي د خره نه م یو نوڼی وکړه بیا ورته ویې چې وا ښځې تباه شومه بیا ورته ویې چې دا بچي دې شته یو بچی هم تیر که نو بل بچی نو بل بچی نو بل بچی نو بل بچی 5 بچي یې وخواړل بیا هغه سړي ویې چې وا ښځې تباه شوم ده ولګېد بیا هغه سړي ویې هغه ښځې ورته ویې چې وا خاونده نو اوس یو زه یمه او یو دا میلمه خو چې دا میلمه ټکې ووایه بیا په ځان نه یم پوه شوی د یو ګړنګ نه مې ځان راویستو کته چې رالم نو زرې زرې پروت ومه مټ مې مات و او بس چې کومه دی استاز خواله رالم هغه ورته ما ته ویې چې زه وځه ته ناکام شوې زه رالمه مټ مې مات و الله زه په یو عالم باندې واړوله عالمان حق پرست عالمان الله دې موږ د هغوی د خپو پیزار کړي حق پرست عالمان الله دې موږ د هغوی د خپو پیزار کړي او موږ د حق پرستو عالمانو د خپو پیزار یو الله الله په دې دنیا کې